سوات کې هم د هند د ازادۍ ورځ د تورې ورځ په توګه ومانځلې شوه. د هند په ضد احتجاجي واک او دستوري وشوې او د کشمیر مسلمانانو سره د یووالي اظهار وکړی شو. تفصیل د نیاز احمد خان په دې ریپورت کې. سوات کې هم د کشمیر مسلمانانو سره د یووالي په توګه احتجاجي مظاهرې او واکونه وکړل شول. لوی دستوره منګوره ښار کې ځي سیاسي غړو په مشرۍ کې وکړل شوه. د مکان باغ نه تر نشاط چوک پورې احتجاجي واک وکړل شو چې پکې ګډون کوونکو د هند په ضد نارې ولګولې او په کشمیریانو د ظلم او بربریت په ضد د خپل غم او غصې اظهار وکړو. مزارچیانو ویل چې دوی په چیرې هم د کشمیر ولس د هند ظلم ته یوازې پرې نه دي. زه کشمیریانو ته دا میسج دا پیغام ورکوم چې تاسو یوازې نه یې، تاسو سره زموږ ملک دی، زموږ وزیر اعظم د سره، زموږ پاک فوج دی سره، زموږ د پاکستان عوام دي سره، نوجوانان دي سره، ټوک تیار ناسي. موږ دا پیغام لیږل غواړو مودي ته او د هندوستان ته چې ان شاء الله موږ یو او موږ باید هیڅ شي نه چې کوم دی هغې قربانۍ نه موږ ډډه نه کوو. دا د 1.5 کروڑ مسلمانانو د زندګۍ سوال دی، د پاکستان د وجود سوال دی. موږ ته دا پیغام ورکو چې ته چرته په زور باندې کشمیریان نشي غلامه کولی. دې نه وړاندې د کشمیریانو سره د یووالي په توګه دستوره وشوه چې پکې ویناوالو د بهارت د ظلم او زیاتۍ سخت مذمت وکړو او وویل چې د کشمیر په مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی د دغې مخنیوي د وخت ضرورت دی. د هند لخوا د کشمیریانو سره د زیاتۍ او ظلم په ضد د سوات په بېلابېلو سیمو کې هم دغه رنګه احتجاجي مظاهرې ترسره شوې چې پکې د اقوام متحده نه او مسلمان بونکونو څخه غوښتنې وکړای شوې چې په دې مشکل وخت کې د مظلومانو سره مرستې وکړي او د ظالم هند حکومت په ضد کارروای وکړای شي. د کیمرمین مهدي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.